اسانه طریقه دا ده چې د سلور رکعاتو نفل نیت کوو که صلات تسبیح وای سلور رکعات صلات تسبیح من ادا کوم په دې حاضر وخت الله اکبر سلور رکعاتو نیت ته اتړو چې سلور رکعاتو نیت ته اتړو نو سبحانك اللهم وبحمدك دا به شروع کی کنه چې ولا اله غیرک وای نو 15 پیری به وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر قبل او پسې نزي لا حول ولا قوه الا بالله دا به کې نه وي 15 پیری به وای بیا به وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا به الحمد وای بیا به سورت وای چې قرات مکمل کی نو رکوع ته بلا نزي دغه ټیم کې به 10 پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 پیری دي چې رکوع لورللی سبحان ربي العظیم دي 3 پیری وي نو بیا رکعتي ګلامو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر رکوع کې دي لس پیری وي چې سمع الله لمن حمد دي وي نو بیا لس پیری وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا بکته سجدی لاړ چې درې پیری سبحان ربي الاعلى وای بیا لس پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اولی سجدی نه را پاسې دلی منس کې کېناستلی نو سجدو منس کې جلسه کوي په دغه کې بم لس پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې بلی سجدی لاړ شي درې پیری سبحان ربي الاعلى وای بیا بلس پیری وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا په یو رکعت کې 100 پیری شول 75 د ولا اله غیرک نه دی رست 15 پیری ویلو په قرات پس 10 په رکوع کې 10 سمع الله لمن حمده پس 10 اول سجده کې 10 په منس کې جلسه کې 10 په دویمه سجده کې 10 75 پیری به راځي په یو رکعت اوس چې دویم رکعت ته ودرې دي هلته خو سبحان نشته دا خو په اول رکعت کې و نو ډایرکټ به وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری بیا به بسم الله وایي الحمد بشورو چې قرات ختم کې بیا لس پیری بیا د قصول ترتیب چې دوه رکعات پوره کې په قاعده کې نو په قاعده کې ګورې دا نشته ری خان به رکعات باندې چې سړی کوم لنډه قاعده چې راغې نه دریم رکعت ته ودرې دي نو بیا هم سبحان نشته نو بیا به ډایرکټ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو د رکعات په شروع کې 15 پیری دي او بیا 10 پیری دي نو دا 75 پیری په یو رکعت کې رالل نو دې ته صلات تسبیح وای په دې الله ټول ګناهونه معاف کوي او دې باندې مشران تجربه